نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غزوه احد کې صفونه جوړ کړو نو 50 کسان د خپل لښکر نه را جدا کړو او دا 50 کسان په دغه ډیرکۍ باندې کېنول د عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په کمانډرۍ کې دی ورله امیر کو او دا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی کوم فتح ومنت او کو شکست ومنتو تاسو به دې ځای نه راکوزیږئ نه وی حتی تر دې پورې کو زمون وخی مارغان تختې هم به تاسو ردی غونډۍ نه راکوزیږئ نه تاسو 50 کسان به په دې غونډکۍ ناس یې ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د جنگ ډیر مهارت ورکړی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حسنا چې زما ملګری دلته په جنگ کې اخته او د شا غاړي د غونډکۍ غاړي دشمن راوخي جو حمله ونکي نو تاسو په دې غونډکۍ ناس یې دین برا کوزیږئ نه جنگ شروع شو 25 کسان په مبارزه کې د کافرو نه مړ شو مردار شو دا یو جنگ چې بکې یو تن به تو بل دای تر پر راوته 25 کسان د کافرو نه مردار شو یو په یو بجنګو 25 کسان دا غینه مردار شو بیا چې عام جنگ شروع کېده کنه نو دا غي چې کمی خزي د ځان سره راوستي هغه په ګډا شروع کړو سندري شروع کړي ګډای شروع کړو سندري ویل او په غزوه بدر کې چې د دوی کم سرداران مردار شوی وو هغه ورته رايدول شروع کړو چې تاسو نه پلان کې وجل دي تاسو نه پلان کې وجل دي تاسو نه پلان کې وجل دي نن ای ځوانانو تاسو را رسیدلې داغي بدله باخلې په دې سندرو کې ورته د خزو د جذبه اوچته ولا دوی دومره په جوش کې راوستو د شرابي چې راوړي هغه په سرونو راواړ او شرابي اسکن او جنگ شروع شو غزا شروع شو حتی در دې پوري چې مسلمانانو فتح ومنتله اول کې کافرو شکست وخوړو څوک په یو تخته څوک په بل تخته څوک یو غرته منډه وها څوک بل غرته منډه وها کافر په تیخته شو او تختیدل یو صحابي وي د بخاری شریف حدیث مبارک دی وای ما د کافرو خزي په خپل سترګو ولیدي چې په دې غونډۍ باندې روانې وي او د خپل د پنځيبونه ښکاریدل په منډه تختیدلې او دا توري به کافر ورته اول زغری به ورته اول د بدن نه بيستي ځکه چې بدن درونی سره منډه نشواله کنه نو زغره به د بدن نه ورته وکړه چې کوم تور هغه به ورته وکړه چې دا سره نه چې په منډه وزم ځانو باسمه ناغتوري ازغری ورزول او منډه وخلی کافر او تختیدل کافر شکست او خوړو چې او خوړو مسلمانان شروع شو مال غنیمت راټولو نو د خپل توري او نيزي سیټ تکي خو دي او چې د چا سره سورلی واغې سیټ ته وتړله سورلو نه راکوشو سورلې سیټ ته وتړلې زغریم لري کړلې یعنی اصلحيار سي سیټ تکي خو د مال غنیمت راټول کو چې دا غینه کمی توري پاتې شي زغری پاتې شي سامان دي پاتې شي چې دا راټول کی مسلمانانو د پاره مسلمانان مال غنیمت راټولي اوس په غونډه کې چې نبی عليه السلام 50 کس کې کینوري کنه دغه په منځ کې اختلاف شروع شو سوي خطه کوزيګو او سوي نه کوزيګو اوس کوم کسان چې وای نه کوزيګو عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ امیرو هغه ورته زه خو نه کوزيګم ما ته نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی چې تر رسول درته ما نه ویل خطبه مرا کوزيګه زه خو نه کوزيګم هغه نور کسان او ته ټیک دا نبی عليه السلام فرمایلی چې خطبه نه را کوزيګي خو در قیامت پر خو نه ویل کنه چې دلته وناسي جنگ ختم شو اوس موږ خو ته همیشه د پاره نه وناس کنه چې جنگ ختم شو چې خطه کو شو چې د مسلمانانو سره امداد کومال غنیمت راټول کو موږ بدل ته واځي اسیناسیو د مسلمانانو په منځ کې سره راغی اختلاف راغی تو مې پکې جوړ شو سلوي ختنه راکو شو د عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ صرف الله ستنه پاتې شو دغه لس کسان په ټول لس سره د عبد الله ابن جبیر رضی لس کسان په غونډه کې پاتې شو او سلوي ختنه راکو شو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د مخ کې نه د غونډه کې په تلاش کې وو چې زب حمله کوم د شا غاړي به ورزم په دې ځای باندې دوه پیری مخکم حمله کړې و خو دوی 50 کسانو دوی په دې بری غاړي غشي شروع کړو دوی اوچت ناستو هغه په پسپا شو به تختیدل چې وای کتل چې غونډه کې خوشه د کسان په لګ ناستي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د ټیم کې مسلمان شوی نه دی د ځان سره خپل د اس سواره چې کوم د ځان سره غل اخکر روان کو او راو خطل چې دوی وکتل چې خالد بن ولید را روان دي نو دوی چې را بر را رسی را پسی نو مونږ بیا لستانه مونږ به او شهیدان بکی خطه مسلمانان خو نه خبر دي دوی پسی ورکو شو دا مسلمانان پسی ورنبه ورکو شو دا لستانه چې ورکو شو هغه پاسونو مقابله لګ وکړه خو دغه لس وړه کسان شهیدان کړو
دغه لس کسان شهیدان شول مسلمانانو. او خالد بن ولید په دغه غونډه کې باندې راوړي چې راوړي اوس مسلمانان د ځان خبر نه دي مال غنیمت راټولي او د دې غاړې په د حمله وکړه چې و حمله وکړه بس مسلمانان وارخطا شو پلاس کې توره نشته نیزه نشته ازغره ایښې ده سورلۍ سیټ ته ودرولي دي ټیټ مال غنیمت راټولي د پاسه په حمله رااله چې حمله رااله مسلمانان وارخطا شو یو خوا تخته بل خوا تخته بل خوا تخته مسلمانان خواره واره شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره صرف 14 کسان پاتې شو صرف 14 کسان په دې کې و کسان د مهاجرو او و کسان چې دي د انصارو 14 کسان صرف د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره پاتې شو نور ټول مسلمانان تتر بتر شو یو خوا لاړو بل خوا لاړو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د هر طرف نه وار شروع شو د هر طرف نه گزار شروع شو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله سلام خواته ولاړو غشه چې براته بو تخپل لاس نه و چې غشه براته بو تخپل لاس نه و حتی در دې پورې ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ شل شو په نبی رسول الله سلام باندې کافر حمله کوله مصعب ابن عمر چې اول چې حمله پیږي ډایرک ورته خپل سینه خو کړ خپل سینه غشه وکړو دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله مشابه په شکل صورت کې یو شانو په نبی رسول الله سلام سره شکل میلاوي د داسي نو چې د حمله کوله په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې کنه نو د ورته خپل سینه اخوا کړل مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شو بل یو کافرو د اغنم عبد الله بن قمیه دو قتل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دور سوک نشته دی دا یو پهلوان عبد الله بن قمیه د په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ډایرک حمله وکړه او چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ مبارک حمله وکړه کنه نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو پیغور وکړو خذها انا ابن قمیه واخله د ابن قمیه د طرف نه دا گزار چې په نبی علیہ السلام گزار وکړه نبی اسلام د مخ مبارک زخمی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کې خیری وکړي الله دې برباد کا الله دې تباہ کا دا خیری ورته وکړي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې گزارونه شروع شو او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی په دې دوران کې شهیدوم شو ما درته وی داغه شکل د نبی رسول الله سلام سره میلاوي دو نو د کافر چیغه کړه وی ما نبی علیہ السلام قتل کو ما محمد قتل کو نعوذ بالله چې دا چیغه د کافر ولا کنه نو شیطان ورله نور زور ورکو شیطان هم دا چیغه والا وی محمد قتل شو نعوذ بالله چې دا چیغه والا چې مسلمانانو په وګونو دا आवाज ورغی چې محمد قتل شو صلی الله علیه وسلم د هر صحابي په لاس کې چې تور وزمه کې تورتاو شو د چا سره چې نیزه وزمه کې ته وشتله موږ سره جنگیږو موږ خو د نبی اسلام د پاره جنگیدو چې هغه نشته نو موږ جنگ سره کوو د صحابه کرام لاسونه پر پیدو شو څوک چې په کم ځای ولاړ په اخ کې ځای باندې پاتې شو د نبی رسول الله والسلام د مخکنی غاښونه مبارک هم شهیدان شو دا رباعي غاښونه یو کافر ولا په ګټ باندې حمله وکړه د نبی اسلام د غاښونه مبارک شهیدان کړو ماتې کړو د نبی رسول الله چې کوم ټوپۍ په سر واغه خود د وسپنې ټوپۍ دا ګټ په گزار سره داغه کړی د نبی رسول الله سلام په مخ مبارک کې نه وته د نبی رسول الله والسلام د مخ مبارک نوینه بيدا دومره وینه د نبی رسول الله والسلام نه وبیدل کنه چې نبی رسول الله والسلام بیا داسې قدم نشو اغسته نو علی رضی الله تعالی عنہ یو بل صحابي وسره طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی ما دې ګټ له ګوچت کوي ما له ګوچت کوي دې ګټ د نبی رسول الله سلام د اوچتېدو دوه مقصد یو خدا چې د خپل ملګرو ته आवाज وکم چې ما خواله راشي دې چیرته روان دي او دوی دا مقصد چې زه د خپل ملګرو باندې نظر واچوم چې دې چیرته تللی دي چیرته لاړو او دوی د خپل ملګری وینه ما هم نبی رسول الله سلام د ګټ نشي کې اوچتې دي کنه نو طلحه رضی الله تعالی عنہ ته سملاټي جګړه د الله پاک پیغمبر زما په ملاخ پکې ده داغه په ملا نبی رسول الله خپل کې خدا دې ګټ شو نبی رسول الله والسلام طلحه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی او جبه ځان له جنت واجب کونو ځان له جنت طلحه جنت د بار ستاده پار واجب شو ستاده پار جنت او نبی رسول الله چې دې ګټ داسې پورته شو کنه غیر چا پیرو قتل نو आवाज کو الی عباد الله اې د الله بندگان چرته روانه ما طرف ته راشي انا محمد رسول الله زه محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول ما الی عباد الله اذا الله بندگانو ما خواته راشي چې د صحابه کرامو دا आवाज تر وګو شو کنه نو ټول صحابه کرام رامن د نبی رسول الله والسلام خواله رااله ټول نبی رسول الله والسلام تراغون شو غیر چا پیر ولا رااله خواته رسیدله په دې کې
ابو سفیان چې وکتل چې د نبی رسول الله سلام سره سمرګری دي او دا आवाज هم خور شوی دی چې نبی رسول الله سلام قتل شوی دی نو ابو سفیان راغی او د مسلمانانو ته داسې مخامخ ودرېدو چې ودرېدو نو आवाज وکړو وی افل قوم محمد په دې قوم کې محمد شته ژوند دی که نه مړ دی افل قوم محمد په تاسو کې محمد شته نبی علیہ السلام جواب به نه ورکوي جواب با ابو سفیان دا आवाज درې پیری وکړو جواب ورته میلاو بیا आवाज وکړو وی افل قوم ابن ابي قحافه په تاسو کې ابو بکر شته دی درې پیری دا आवाज وکړو نبی علیہ السلام جواب با نه ورکوي چې په درېمه پیری आवाज وکړو وی افل قوم ابن الخطاب په تاسو کې د خطاب زوی عمر شته دی چې دا आवाज درو ک نبی رسول الله جواب با نه ورکوي نو ابو سفیان خپل قوم ته مخ کو مشرکین مکه ته کافر وتا وی دا خو چې आवाज را نه نو معلومیږي دا چې دا درې واړه مړ دي دا درې واړه سدي محمد ابو بکر عمر دا درې واړه مړ دي ابو سفیان دا आवाज کو کافر وتا عمر رضی الله تعالی ټینګ نشو چې دا आवाज واوریدو وی اے دا الله دشمن دا درې واړه الله ستاسو د غم د پاره ساتلی دي اے دا الله دشمنه دا درې واړه الله ستاسو د غم د پاره ساتلی دي درې واړه ژوند دي درې واړه ژوند دي بیا ابو سفیان عمر رضی الله تعالی عنہ صدر توام نه وبل تبسوي نه خلک ما خواله راشه لګ ما خواله عمر رضی الله تعالی عنہ خواله لاړو اداره ته وای چې نبی رسول الله ژوند دي کنه د تاسو پیغمبر ژوند دي کنه دي نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي الحمدلله ژوند دي ژوند دی وی د عبد الله ابن قمیه نه مستا په خله یقین ډیر دی ځکه هغه وی چې موږ محمد قتل کړی دی خدای په خله می دومره یقین نشته او ستا په خله می یقین نو بس دی ژوند دی بیا او بیا ابو سفیان یو چغه والا وی اغلو حبول دا حبول د یو بوتو دغه بندګي به کوله او په جنگ کې به دغه مدد غوښتو نا ابو سفیان आवाज وکړ اغلو حبول زنده باد نو نبی علیہ السلام عمر ته عمر وس جواب ورکا وس جوابو نو عمر رضی الله تعالی فرمایل اذا الله پاک پیغمبر څه جواب ورکما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عمر وایا چې الله اعلى واجل الله لوی دی دی وی اغلو حبول ورته الله اعلى واجل بیا ابو سفیان چغکړه ویلن العزا ولا عزا لكم زمون خو عزا خدای دې نستاسو عزا خدای نشته دا عزا د یو بوت دا بندګي وکوله زمون د پاره عزا دې زمون مدد کوي نستاسو عزا نبی رسول الله عمر ته وز عمر جواب ورکړه سو مد الله پاک پیغمبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عمر وایا چې الله مولانا ولا مولا لكم الله زمون مولا او زمون دوست او تاسو الله دوست نشتا جواب ورکا بهرحال ابو سفیان لاړ اخوا بیا جنگ شروع شو چې نبی رسول الله صحابه کرام ته आवाज وکړو نو بیا جنگ شروع شو صحابه کرام راټول شو چې جنگ شروع شو کافر شکست مونته کافر چې کوم راغلی هغه تختیدل لاړ میدان خوش فاتو شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک دا کړي داسي انختی دي ٹھیک شو او داوی نه پیرا بېږي یو صحابي سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه راغی د نبی علیہ السلام په مخ مبارک چې کموینه را روانه کنه هغه په جبه وسټله چې د نبی علیہ السلام د مخ مبارک نه کموینه پیدا سنان ابن مالک هغه په جبه باندې سټله اوس اصل کې بيدون کې وینه چې دا خو پلیته ده کنه بيدون کې وینه پلیته ده د خپل جایز نه دي خدا د نبی علیہ السلام وینه مبارک او د نبی علیہ السلام وینه مبارک فلیته نعوذ بالله نه ده پاک ده نو سنان ابن مالک د نبی علیہ السلام د مخ مبارک په پرېجبه سټاو وینه زمکه ته نه پرې خودله چې د نبی علیہ السلام د مخ مبارک وینه زمکه ته لاړ نشي نو نبی علیہ السلام سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي و اے سنانا الله ستاسو پر جنت واجب کو ځکه ستاسو بدن ته زما وینه ورسېدله او په کوم بدن کې چې زما وینه وي هغه بدن اور د جهنم ته نوځي تازان د پاره جنت واجب کو بیا دا خبر خو مدینی منورې ته ورسېدو ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شهادت خبر خور شوی وکنه چې نبی علیہ السلام شهید شوی دی مدینی منورې ته دا خبر ورسېدو زنانه ورا منډه وخلی عائشه بیبی مرامنډه وخی فاطمه رضی الله تعالی مرامنډه وی ام سلیم رضی الله تعالی د مسلمانانو څومره بیبیان چې د غرامنډه وخی
را روان دي چې کله احد ته ورسېدي کنه احد ته عائشه بیبي ډایرک دا مشک راواغستو او زیو د اوبو ډکې او کوم مسلمانان زخمیان چې دي هغې ته په خولو کې اړوي بوله ورکوي په مسلمانانو باندې وو فاطمه رضی الله تعالی عنها چې راغله د نبی رسول الله سلام مخ مبارک ته په وینو وکتل کنه وی علي پاسه اوبه راوړه زما د بابا مخ ته نه ګوري علي رضی الله تعالی لاړو ډال ورسره وو هغه د اوبو ډکې وو فاطمه رضی الله تعالی راوړي فاطمه رضی الله نبی رسول الله سلام ته ناسته پرې مخ مبارک له اوبه اچوي داسې خو وینه ودرېږي نه وینه نه ودرېدله بیا د کجورو د پاڼو یو چټایي پرته وه فاطمه رضی الله تعالی فاصله زرې هغه وسېزله هغه وسېدله او د هغې ګرمه ایره یې راواغسته او د نبي اسلام په زخمونو کېښوده اوس هم چې کله دا زخم وینه نه ودرېږي که نه نو اکثر خلک وله ګرمه ایره په هغې زخم کېږدي وي چې وینه ودرېږي نو هغه ګرمه ایره یې راوړه د نبي اسلام په زخمونو کېښوده د هغې سره وینې لږ ارام وکړو لږه په کلاره شوله وینه لږه ودرېدله دې کې د نبی علیه الصلاة والسلام په مخ مبارک کې چې کوم هغه کړی وي صحابه کرام پرې لګیا دي هغه ته په څه طریقه روباسي خو د چا لاس نه ورځي چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړی د خود څنګه را بار کړي یو صحابي راغی هغه غالبا چې عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه راغی صحابه کرامو ته وویل دا خدمت په ما باندې پرېږدئ د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه دا کړی ایستل دا خدمت ما ته پرېږدئ عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه داسې خوله واچوله دې کړو ته دې کړی ته خوله واچوله او په غاښونو پې زور کو چې زور یې کو دا دوه غاښونه شهیدان شو دا ووتل دومره جوخته کړی د نبی اسلام مخ مبارک له ورغلي وه چې هغه دوه مبارکه د عبیده بن جراح رضی الله دوه غاښونه مبارک شهیدان شو ورته وشو ته به هر حال هغه کړی د نبی اسلام د مخ مبارک نه راویستلی شوه بیا د صحابه کرامو چې کومه قرباني او کومه مینه وه د نبی رسول الله سره که نه یوه زنانه وه د هغې نوم د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها او دا د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیبي و ما چې درته وسوي که نه دا د نبی اسلام همشکل صحابي و نو دې دغلته غزوه احد کې شهید شو ته دا بیبي را روانه ده نو په لاره کې ورته چا ووي پلار دې شهید شوی دی دی وی انا لله و انا الیه راجعون دویم ورته چا خبر وکړو چې لږه مخکې راله که نه وی ماما دې شهید شوی دی دی بیا وی انا لله و انا الیه چې لږه مخکې راله نو چا ورته خبر ورکړو وی ستا خاوند مصعب ابن عمر هم شهید شوی دی نو دغلته دا لږه کېناسته او ډېر زیات یې وجړل یاره دا غم خو اوس د برداشت نه بار دی ما خو چې پلار می شهید شو رور می شهید شو ماما می شهید شو دا غم می بر سره خاون اوچتای ځکه خاون هغه خاون دی که نه چې د ښځې سره په غم کې سات ورکوي ښځې ته چې د هر طرفه غم میلاویږي که نه نو دا وایي ای به زما د سر سهاره شته دی زما سړی شته دی دا پې ډاډه خاوند هغه خاوند دی چې کو هغې ته هر څومره تکلیف رسي هغه چې د خپل تکلیف دی خاوند ته بیان کړي نو د هغې تکلیف کې کمی راشي وایي زه زما یوه سهاره موجود ده نو دې ته وی ماما دې شهید شو دی وی انا لله وی پلار دې شهید شو وی انا لله خو چې آخر کې ورته وویل شو خاوند دې شهید شو دا کېناسته یاره دا غم خو اوس د برداشته بار دی چې خاوند مې لاړو نو زه به د خپل غم د چا سره شریکومه وی جړل خو بیا یې وی نبی علیه الصلاة والسلام خو ژوندی دی که نه وی او نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی دی بیا وویل وی الحمدلله خیر دی دا ټول غمونه به ختم شو خو چې نبی علیه السلام ژوندی دی دې کې بله زنانه ده کلثوم بنت رافع رضی الله تعالی عنها دا په لار را روانه ده چا ورته وی خاوند دې شهید شوی دی دی وی الحمدلله بیا ورته وی پلار دې شهید شوی دی دی بیا وی الحمدلله وی زوی دې شهید شوی دی وی الحمدلله ثم الحمدلله خدا راته ووایه چې نبی علیه السلام څنګه دی نو چا ورته وی نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی دی وی ما ته وښیه چې په سترګو مې لیدلی نه زما زړه ته تسلي نه راځي ځکه خبر دا خور شوی چې نبی علیه السلام شهید شوی دی ما ته نبی علیه الصلاة والسلام وښیئ نو چې دا نبی علیه الصلاة والسلام له بوستې شوه مخامخ ورته ودرېده وی د الله پاکه پیغمبره چې ته مې ولیدې ټول غمونه مې ختم شو دا د زنانو د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت و په دې غزا کې د نبی علیه الصلاة والسلام تر حمزه رضی الله تعالی عنه ډېر په بې دردۍ سره شهید شو تاسو ته ما په تېر جمعه کې ویلي چې حمزه رضی الله تعالی عنه د هغې تور حبشي غلام د لاسه شهید شوی و
چې کوم ته هندي ویلو وی تا کو دې شهید کو ځکه حمزه رضی الله تعالی په غزوه بدر کې د هندي پلار عتبه مردار کړي وو وی کو دا حمزه ته مړ کو زما د دې په بدل کې زما د طرف نه ته آزادي نو دی حبشي غلام حمزه رضی الله تعالی په دینوم کې پنيزه باندې و شهید کو نو دا هند چې را لکنه حمزه رضی الله تعالی ولیدو نو چاړه راواغستله دا غنه دا پوزه مبارکه کټ کړه وګونه ته کټ کړو شونډې ته کټ کړي او دا سینه حمزه رضی الله تعالی اوشل ولا او دا اینې ته راوستله او دا سي چکونه په لګول چکونه د دې په خله کې هغه وان خطه ډیره تو کولم نشونه تیر کړه دا او بیا یو تار مال راوړی تار راوړو او دا اعضا دای په تار کې وبینول او غاړې ته ورواچوله په ګډا شروع شو غړېدله نن زما ارمان شروع شو نو حمزه رضی الله تعالی ډیر په بی دردی سره شهید شو نو د خور را روانه صفیه رضی الله تعالی عنها نو چې صفیه رضی الله تعالی را روانه وکنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زبیره مور دی منکا چرور لګورې رانشي مور دی منکا رور لرانشي زکه کوروري ولید نو روري دلیدلو نه دی صفیه منکا چې رانشي نو زبیر رضی الله تعالی لاړو مور ته موري مخ کې بنځي نو صفیه رضی الله تعالی ډیره چاکه خزه و چې د ازوی په دې سینه کې وسیټ ورتاو کوي لري شته سو کې چې ما منکای ما ته خپل رور وخایې ما د خپل رور حمزه وخایې دې سیټ ته وو چې ورتاوي کده نو دوه تر شاغاړي وازو کو وی مور نبی علیہ السلام فرمایي چې صفیه مخ کې مرا فریدای صفیه رضی الله عنها پسې ودرېده ویخه ویلار شه زما وراره وایا چې صفیه ته پته ده چې د هغې ضرور سره څه شوي دي هغې ته پته ده خو زه خپل رور لیدل غواړم زه جړاګانې نه کوم وراره ته ووایي چې ماله اجازت راکړي نبی علیه صلات وسلام ته راغی زبیر رضی زما مور اجازت غواړي هغه وایي چې زه جړا فریاد نه کوم نبی علیه صلات وسلام وفرمایي صفیه ته وایي چې راشه چې راله حمزه رضی الله تعالی ته داسې ودرېدله او داسې ګیر چاپیره وکتل او په تیزه یې وي نن به خلک وایي چې صفیه خپل رور ویني دا به چغې وایي دا به جړا کوي دا به فریاد کوي وی زه چغې او فریاد نه کوم زه په خپل رور باندې فخر کوم چې الله او د الله رسول رضا کو زه په فخر کوم زه جړا نه کوم نبی علیہ السلام چې راغی داسې حمزه رضی الله تعالی ته ودرېده که نه نو د سترګو مبارکو نه یې اوښکې روانې شوې دا زړه مې وایي چې په دې ډاګه دې داسې پرېږدمه او دا مارغان دې وتښتئ او به قیامت په ورځ ته د مارغانو د ججورو نه راضي و الله په دربار کې ودرېږي خو څه وکړمه زما ترور صفیه به خفه شي ستا د خور فکر نه راځي هغه به خفه شي نو زه کرې دفن کومه او په ژړا شو نبي علیه السلام زما د تره سره ډېر زیات ظلم شوی دی صحابه کرامو ډېرې عجیبه قربانۍ ورکړې وې دوه صحابه کرام دي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عبد الله بن جحش رضی الله تعالی سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی فرمایي په دې غزوه احد کې د عبد الله بن جحش رضی الله عنه په سره ماته چې د فارشته یو خبره کو موږ سیټ تلاړو د عبد الله بن جحش ماته وی چې تم دعا وکړه زه په امین واما او زم دعا کوم ته په امین وای ښا ما ته وی چې ټیک ده شپه ده کنه سره به جنگ کیږي سعد بن ابي وقاص ما دعا وختله ما چې الله چې سار شي کنه زما د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم چې خس تړي شو دواړه کنه او زه گزارو کوم هغه مردار کوم هغه سامان ته واخلم او راشم عبد الله بن جحش رضی الله تعالی فرمایل چې امين یوس عبد الله بن جحش رضی الله فرمایل چې زه دعا کوم ته په امين وایم چې ښه عبد الله بن جحش وی چې الله سر می د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم چې خصم جنگ وکړو او په اخر کې هغه په ما زور ورشو په ما گزارو کې زه شهید شم ما وی چې امين وی چې سار شو زه ورلم یو مضبوط کافر سره مقابله شروع شو زه گزار کوم هغه گزار کوي ستړي شو په جنگ باندې په اخر کې چې می تور او چول سر می ته غلط ورته وکړو کافر می مردار کو یا تور می ته واغستا نيزه می ته واغستا اسلحه می ته واس را روانم چې را رواني هم کتل عبد الله ابن جحشم د یو کافر سره ورلاندې وته توري چلیږي په زړه کې نیوي چې الله خو زما دعا قبول کړه خدای عبد الله ابن جحش دعا هم قبولې یو ورته کتل چې عبد الله ابن جحش لاړ را شهید شي ځکه چې تا هم دعا کړې ده
دې کافر سره وړاندې وته گزارونو په یو بل کوي اخر کې کافر چې تور وچول عبد الله بن جحش شهید کو صحابه کرام داسې مینه و د نبی اسلام او د شهادت سره دوره مینه ساتله دومره محبت ساتو بیا چې کله شهیدان جنگ ختم شو او داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اوس کوم باقی صحابه کرام چې او یا صحابه کرام شهیدان شوی دي او یا صحابه کرام شهیدان شوی دي خو ګره خلک وي غزوه احد کې مسلمانانو شکست مونږ مسلمانانو شکست نه مونږ شکست کافرو مونږ دی ځکه مال غنیمت چې څوک واخلي هغه شکست نه مونږ میدان چې څوک پرې دی شکست هغه مونږ میدان کافرو پرې په اخر کې تختیدلی ها دومره خبره ده چې مړي زیات د مسلمانانو شوی دي د کافرو نه مړي شي 25 تر دغه نه مرداران شوی خو او یا تنه شهیدان شوی د چانه دي د مسلمانانو نه مړي د مسلمانانو نه زیات شوی نو کوم صحابه کرام چې داسې ژوندۍ پاتې شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قبرونه وکنه د خو د غزمه خو به تاسو لیدلی اسمره کلکه ده او هغه په خپلم زخمیانو نو نبی رسول الله فرمایلی وی دوا درې په یو ځای دفن کوي دوا درې یو ځای دفن کوي دا رنګي دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی او عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی ما درته دوی واقع بیان کړ کنه او حضرت حمزه رضی الله تعالی دا درې واړه په یو قبر کې دفن شوی دي دا په یو قبر کې دفن شوی درې واړه صحابه کرام نبی رسول الله فرمایل وی قبرونه کنه درې سلور په دفن کوي دا الله پاک پیغمبر کفن نشته دي مصعب ابن عمر رضی الله تعالی دا هغه صحابي کنه چې د مکه مکرمه کې به یو جوړه یو ځل واغسته بل جوړه به بیا نه واغسته دومره د په ناز او په نخرو ژوند تیرو د به هغه عطر استعمالول کنه چې په یو کوڅه به تیر شو دنه به ښځو ته پته لګېده چې بار په کوڅه باندې مصعب ابن عمر تیر شو دی چې به په کومه لار تللی و هر چا ته پته لګېده چې په دې لار مصعب ابن عمر تللی ځکه د ده خوشبویانې به پای لار وي ده به داسې خوشبو لګوله خو مکه مکرمه کې هر سفرې خو د مدینې منورې ته هجرت وکړو چې راغی بیا سره هېڅ نه نو چې غزوه احد کې دی شهید شو کنه او د الله شروړ شو نبی رسول الله والسلام ته مخې ته کېښود شو د نبی رسول الله د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې دا خو هغه مصعب ابن عمر نه ده چې به جوړه به دوباره نه استعمالوله د الله پاک پیغمبر هغه مصعب ابن عمر دی اوس څه مسله ده ورته د الله پاک پیغمبر کفن نشته دی نو په دې کې یو وړوکی غونډه صادر راوړلی شو نو چې هغه پې خور شو نو چې سر یې ولا پټو خپې ښکارېدې چې خپې ولا پټولې نو سر یې ښکارېدو نبي علیه صلات وسلام وفرمایل سر ولا پټ کړه په دې خپو ولا واښه واچوئ حمزه رضی الله تعالی عنه خور دوه کفنونه راوړو دوه صادرې راوړي نبی علیه صلات وسلام وفرمایل زما تره په دوو صادرو کې کفن مه ورکوئ ولې دا نور شهیدان چې دي یو دته کوي ایو نو د الله پاک پیغمبر دوه صادر دی غټ یو وړکې دی نو صادر د چا حمزه رضی الله تعالی عنہ خوري راوړي کنه خو نبی اسلام کې دومره انصاف وي خسنه واچوي نو چې خسنه واچوي په خسنه کې د حمزه رضی الله تعالی عنہ وړکې صادر راوخته هغه ډبل شهید راوخته نو چې ورکه صادر په حمزه رضی الله تعالی خور شو د الله پاک پیغمبر سو کو چې سر پټو خپېخ کار کېږي چې خپې پټو سر کار کېږي سو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل سر ولا پټ ک پختو ولا واخه واچوي د نبی علیہ السلام ترتم داسې کپن نصیب شوی دی او بیا نبی علیہ السلام فرمایل درې سلور تنه په یو لحد کې گدی د الله پاک پیغمبر قبلي طرف ته کم یو دو نبی علیہ السلام فرمایل چاته چې زیاته حصہ د قران یادای هغه به قبلي طرف ته گدی چاته چې د قران حصہ زیاته یاد او تاسو پته ده هغه قبلي ته به گدی بیا پسې بل دی لیکن د حافظ قران فضیلت ته په دې طریقه باندې صحابه کرام دفن شو غرض می دا کو چې الله دې مونږ ټول حج عمرې لبوزي ټول مونږ د غزوه احد الته کې احد مقام ته هر مسلمان زی بیا الته چې لاړ شي کنه د هغه شهیدانو د هغه مقبرې نه جنگله تاوده زه د ګیر چاپیره دوه ځله ګرځېدلی ما دلته کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام چې غونډکۍ ته وختم کنه په غونډکۍ ودرېدم داسې او چې ومې کتل د مسجد نبوي نارې ښکارېدي مخامخو دا خو د عایشې بیبي کور دی کنه نو چې دلته په مسلمانانو دا قیامت راغلی دلته به د مسلمانانو په بیبیانو څه تېرېدل به هر حال دغلته کې دا مسلمانان ډېر په بې دردۍ سره شهیدان شو غرض مې دا کو مقصد مې دا دی چې دا اسلام موږ ته په مفتو کې نه دی راغلی
دې دپاره چا خپل پلار قربان کړی دی. جابر رضی الله تعالی نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې په کوڅه کې ولیدو. نو جابر رضی الله تعالی ډېر داسې خیرن میرن روان دی، غمزده غمزده به ګرځېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل جابر څه وجه دی ډېرو ورځو نه داسې پریشانه نه ځان تیاری څه وجه ده؟ هغه ورته د الله پاکه پیغمبره په غزوه احد کې مې پلار شهید شو، یو خو هغه غم دی، بل د کور ټوله ذمهواري مې په دې اوږو راغلې ده، ټوله ذمهواري مې په دې اوږو راغلې، یو بل ته مې د پلار غم خفه کوي، بل ته د کور ذمهواري دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایلو جابر ته ولې خفه کېږي؟ ستا پلار عبدالله چې کوم دی که نه هغه خو د الله سره براه راست خبرې وکړي، براه راست د الله سره هیڅ چا خبرې نه دي کړي، ستا پلارو سره براه راست خبرې وکړي. نو الله ته نه تپوس وکړو عبدالله څه دې په ارمان دی؟ نو ستا پلار عبدالله ورته وویل چې الله په زړه مې ارمان دا دی چې یو ځل مې ژوندی که چې دوباره بیا شهید شمه، ژوندی مې که چې غذا وکړم چې بیا شهید شم. وی الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل چې دنیا ته خو دوباره تله نشته دی که نه، بل ارمان یاد کا بری پورا کم خود دوباره دنیا ته واپس لو نشته دی. الله حنظله رضی الله تعالی عنہ د میدان نه چې روچت شو د ویښتو نه اوبه څاڅي، نبی اسلام مخ ته کېښودي چې ویښته یې لانده دي اوبه ترې نه څاڅي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی زه ګورم چې حنظله رضی الله تعالی عنہ فرشتې غسل ورکوي، دا ولې څه چل دی؟ نور هم ډېر صحابه کرام دی هغوی له فرشتې غسل نه ورکوي، دله خو فرشتې غسل ورکوي ځکه هغه د ویښتو نه اوبه څاڅي. کور کې ولې د بیبي نه تپوس وکړو وی حنظله ستا نه څنګه تللی و؟ نو بیبي وی دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه، دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه، دی ما سره په کمره کې و، مونږ خپل تعلق قایم کړو د ښځې د خاوند چې کوم تعلق وي. د ده د غوږونو دا اواز راغی چې د نبي علیه السلام ملګري جهان نه لاړو، وی ده د کمرې نه منډې کړې وتی دی، په حالت د جنابت کې تللی و، لامبل هم نه دغه شانتې وتی دی. نبي علیه السلام وفرمایل ځکه ولې فرشتې غسل ورکوي که نه، د دې وجې نه هغه ته غسیل الملایکه ویلی شي، غسیل الملایکه فرشتو ورته غسل ورکړی دی. چا دې ته نه دي کتلي چې زما د واده ړومبۍ شپه ده، چا دې ته نه دي کتلي چې زما نه بچي یتیمانان پاتې کېږي، چا دې ته نه دي کتلي زما پلار شهید شوی، زما رور شهید شو، زما ماما شهید شو. صرف تپوس څه کوي زما پیغمبر څنګه دی؟ دې پیغمبر دپاره داسې قربانۍ ورکړې شوي دي. نن امت قرباني ورکولی شي؟ نن زه هغې زنانه چې هغې پې پلار رور ماما قربان کړی په نبي علیه السلام، زه هغې زنانه ته هم ته پرده وکړه، وایي دا ما سره ظلم کوي، ما ته وایي چې پرده وکړه، وایي زما نه زما ازادي اخلي. زه ورته هم ته اواز کوي چې زه د فاطمې لور یم، فاطمې وایي زما جنازه د شپې اوچته کوي، زما په لاش باندې کجورو څانګې ورته اوې کوي چې چاته پته ونه لګي چې د نبي اسلام لور غټه ده کو نری ده. ته نوم د فاطمې اخلي، ګرځي سرتور سر په بازارونو کې. زه درته وایم دې ایمان دې اسلام دپاره صحابه کرامو څومره قربانۍ ورکړي. زه تا ته وایم سود مه کوه ګناه ده، کنځل مه کوه ګناه ده، چغلي مه کوه ګناه ده، ډېره مه خورئ ګناه ده، جامې د انګریزانو په شان مه جوړوه ګناه ده. تا باندې اثر نه کوي، تا ته دا مخې ته ودرېږي نه، ته وایي داسې خبرې دي. کاش چې موږ د نبي علیه السلام او د صحابه کرامو د تاریخ نه خبر شو. افسوس په دې خبره دی. جنازې له چې لاړ شو خفه په دې شو، شپې له تازه جامت کړی وي، سار له مړي کفن کې مخ پروت وي، ګیری په مخ باندې نه وي، فرشتې ته نه تپوس کوي د چا په دین باندې، د چا امتي، وایي د رسول الله امتي ما. فرشتې چې شکل ته ګوري او خبرې ته ګوري وایي دروغجنې دعوت دا کوي د رسول الله امتي منو، شکل دی ولې د رسول الله په شان کې نه دی. د افسوس مقام دی که نه دی؟ د افسوس خبره ده که نه ده؟ زه چې تاسو ته د نبي علیه السلام دا سیرت بیانوم، نور هېڅ مقصد مې نشته دی. مقصد مې دا دی چې موږ د نبي علیه السلام ژوند په خپل ژوند کې راولو، د نبی علیه السلام زندگی په خپل زندگی کې راولو، موږ سره د خپل ایمان او د اسلام قدر پیدا شي. ذلیل په دې یو چې د خپل نبی علیه السلام نوم مبارک نه راځي، هغه د سیرت نه یو خبر. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. داسې ښایسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله ورغږیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي، او د ګنټۍ د نشان د سره کلیک کړئ، تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي.
د خپل ملګرو سره لازم شریک کړئ. ورسره ډېره مننه.